كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. دا شپاړسمه سپاره او سورة المریم هغه شروع شو چې د سورة المریم اولنی آیاتونه مبارکه دي. دې سورت ته سورة مریم ویل کیږي ځکه چې په دې کې د حضرت مریم د هغې ذکر راغلی دی چې د حضرت عیسی علیه السلام مور مبارکه وه، او د دې تفسیر وضاحت د مریم بیبي هغه په درېمه سپاره کې تفصیل سره تیر شوی و، او حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې 30 پیرا 13 کرته د مریم بیبي نوم راغلی دی. قرآن مجید کې د بلې زنانه نوم نه دی راغلی د مریم بیبي په دې ټکي په شانتي. او سورة المریم ته مریم ځکه وایي دلته د دوی هغه تفصیل سره واقعات ذکر کوي. دا سورت مکی سورت دی، مکه مکرمه کې نازل شوی دی د سوره فاطر نفس. او د مصحفي لحاظ سره چې کوم قرآن مجید کې لیکل شوی سورتونه دي دي کې دا 19 نمبر سورت دی. او د نازلېدو په اعتبار سره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت نازل شوی دی د دې 44 نمبر صلیخ او سلور د پاسه 44 او آیاتونه په دې کې 98 دي، 2 کم سل آیاتونه دي، رکوګانې په کې شپږ دي او کلمات دي کې 780 او اتیا دا کلمات دي او حروف مبارکه 3700 آیاتونه مبارکه دي. او دا هغه سورتو چې کله مکه مکرمه نه صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایي چې تاسو هجرت وکړئ د نبوت په 5م کال باندې حبشه ته لاړئ چې هلته د حبشې بادشاه اسهمه هغه ډېر نیک سړی دی او هلته مسلمانانو هجرت کړی 19 مسلمانان صحابه و 11 پکې سړی و څلور هغه زنانه وي. او دویم ځل باندې چې بیا څو میاشتې پس مسلمانانو هجرت وکړو 83 مسلمانان او دغه شانتې صحابه او صحابیات پکې تللي وو. هلته چې بیا مقرره نو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه د سورې مریم آیتونه تلاوت کړي و زبردست. نو دلته دا سورت مبارک ذکر کوي چې دې سورت ته سورت مریم ځکه ویل کېږي چې دې کې د مریم بیبي